اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. مرګرو تاسو ته پته ده چې څنګه په ملک کې سیاسي بحران جوړیږي، نو هغه شانتي دا سیاستدانان چې څومره دي نو هغه ملبه ټوله په فوج او په ادارو باندې ورچي. څوک دا خبره کوي چې یاره مطلب دا دی که فوج یا ادارې چې کوم دي که هغه با اختیار دي او ملوث نه دي، نو دوی بیا د دهشتګردي ولې نشي ختمولی؟ د دې زه یو واضحه جواب درکول غواړم. څنګه چې کرپشن چې کوم دی نو تر اوسه پورې په ګڼو سیاستدانانو کې هغې ختم نه کړی شو، او رستروزه لکه د کینسر لکه د وبا ور زیاتېږي. نو دغه شانتې دا خو مطلب دا دی د بیروني ادارو د ایجنسیانو د مختلف ملکونو د جاسوسانو په وجه باندې دلته زمونږ په دې ملک کې زمونږ په دې علاقه کې بالخصوص په پښتون بیلټ باندې هغه ډالر یې راخورې کړي دي، او خلک چې کوم دي نو هغه د خودساخته بیانیو په وجه باندې سیاسي غلیظو بیانیو په وجه باندې د فوج خلاف شي، د قوم دشمنان شي، نو هغې سره چې کوم دی نو دهشتګردي رازیاتېږي. او 90% آلموسټ په سیټلډ ایریاز کې خو الحمدلله دهشتګردي شته نه. که په ټرایبل ایریاز کې پاتې ده نو د هغې وجه دا ده وایي دا چا وایي دا ما په خپله. نو خبره دا ده چې ټرایبل ایریاز کې 95% خلک چې کوم دي پورم نه دي، تعلیم یافته دي، امن پسند دي، محب وطن دي، خو چې دا کم 5% پکې دي چې هغه د ادارو خلاف دي، د سیاسي بیانیو په ضد کې راغلي دي، او د فوج خلاف شوي دي، د ملک خلاف شوي دي. نو زه دا کولو خبره کول غواړم چې دا سیاسي بیانیې چې څومره دي دا د ملک له نقصان ورکول غواړي، خو الحمدلله د ملک له د چا هغه پلار هم نقصان نشي ورکولی. یو خبره کوم، د سیاسي غلیظو پالیسیانو د دې نه راوتل پکار دي. ملک ته ملک ویل دي، دا ملک چې کوم دی دا زمونږ کور دی. دې ته چې کوم دی مونږه تر څو پورې خپل کور نه دی ویلی، خپل ځان هم ورته نه دی ویلی، د دې دفاع کول دا زمونږ ذمهداري ده. او مونږ چې دی نو مونږ د سیاست د یو دوو نوکرو په وجه یا یو دوو ټکو په وجه ده یا د یو سرکاري مطلب دا د اپروچ د خاطره مونږ سیاسي غلامان ځان جوړ کړي دي. د دې جنډټ نه وتل پکار دي. که په سرکاري محکمو کې څوک مثال خبره د سیاست په ضد کې راغلي دي او خلک تنګي مطلب دا د عوامو لا خدمت هغه شانتې نه کوي، د دې خلاف هم ښه ټیک ټاک اواز کول پکار دي. خو د فوج خلاف، د ادارو خلاف چې کوم سړی دی هغه د دې وطن غدار دی. زه راته دا خبره بیا هم کوم چې مهرباني وکړې د سیاست ته خاطره چې کوم دی په خپل ملک دا کبر پرېږدئ. خپل ملک ته ملک ووایه، ادارو ته ادارې ووایه. د سیاستدانانو د دروغو پسې د بکواسیاتو پسې بالکل مه ځئ. سیاستدان کرپشن نه پورې ختم نه کو. دعوې د الیکشن په وخت کې څومره ډېرې وي، منشورونه یې څومره ډېري، چې کله په اقتدار کې راشي، که په یو سیټ راشي او که نه اورال اقتدار کې راشي، دوی د ولس له وکړل څه، ولس له دې سوای د قرضدارۍ نه ورکړل څه.